بسم الله الرحمن الرحیم د 400 د خپل هر مکتب فکر هغه چې نن د ملک سره د پوج سره د یووالي لپاره راغون شوي دي خراج تحسین ورته پیش کوم او د دې په وساتت باندې مودي سرکار ته دا پیغام ورکوم چې مسلمان قوم پښتانه دا من حیث القوم یو قوم دی هر پارټي چې وا هر مکتب فکر سره تعلق لري د دې پاکي خاورې د خدمت لپاره د دې پاکي خاورې د عزت لپاره د نن ماشوم د نن زلمه او د نن بوډا دا تیار دی چې په دې خاورې ځان قربان کړي ملګرو وخت راغلی چې مودي سرکار چې کوم په خپل تعداد په خپل ځین باندې ډېر مغرور دی هغې ته به دا ښودل غواړي چې تاسو تاریخ وګورئ چې کله خبره راغلې ده نو چې کوم ځای کې مسلمانان او دا بهادر قوم په څلور کسانو نو د دغه کافرانو د زرګونو خلکو مقابله کړې ده نن ورته بیا د دې ځای نه وایو چې د پاک خاورې د حفاظت لپاره د پاکستان هر یو بچی هر یو ځوان هر یو بوډا تیار دی او من خپل سپه سالار ته دا وایو چې تا ډېر وکړه دا زه به تا ته د 400 په حواله خبره وکړم چې د 400 دا پښتانه چې دا کله پیدا شوي دي د دوی په غوږ کې د اذان نه پس د ټوپک ډز راغلی دی نه ستاسو د امکانو نه یریږو نه ستاسو د سکل ستاسو د تعداد په باندې اثر شته انشاءالله دې ته به ښایو چې دا بچې دا به د دې خاورې د حفاظت لپاره خپل ځان قرباني کوي او هغه قرباني موږ یې سعادت ګڼو بحیثیت د مسلمان موږ هغه د خپل ځان لپاره سعادت او شهادت ګڼو او که مردارېږئ نو تاسو به مردارېږئ زه د خپل هغې ته د یو شعر په ژبه وایم چې مات به شي ټوټې به شي تسکس به شي ټیټ به چاته نه شي هغه سر چې وي پښتو پکې او په دې سرونو کې پښتو ده تا ته کله هم نه ټیټېږي ستا مقابله به ډېره په آسان انداز سره کوي تاسو ډېره مهرباني